نو مالی پلس جانی چې کمپلیټ شي نو بیا به 100 ورځې ړومبی اختر نو د اختر په ورځ به ړومبی څه چل کې منزله به ځې چې دواړه پیپرې دي کلیر ته خبرې الله فرشتو ته وایي دا بندیګان څه کوي دي څه غواړي نو هغه ورته وایي جاؤ دی راغلي دي ځکه دی روجې نیولي دي صدقې ورکړي دي یعنې دی جاني پیپر هم ورکړی دی مالي پیپر هم ورکړی دی اوس راغلي دي چې تا ته معافي وکړي نو الله ورته اوس څه وایي قوموا مغفورا لكم دی عیدگاہ ته چې راغلي ټولو ته ووایي چې ځئ پاسئ ما بخلی ہے بخشے اپنے گھروں میں چلے جاؤ اختر دیته وایي یعنې دا دواړه پیپرې به کې الو به کېږي که فرض کړې یو کې بل نه کوې نو بیا نه کېږي ځکه دواړه پیپرې پاس کول غواړي د دواړه پیپرو د پاس کولو دپاره یو طرف ته خو الله دا ویلي چې تاسو ګوره خذ من اموالهم صدقه تطهرهم رب دې پاک شي تزکیهم نیکی طرف ته بیا په تیزی باندې ځې واصل علیهم تا ته به دعا کوي دیو جن زما د الخدمت د عرفان د جماعت کارکون دغه ته ذمہ دارانو ته درخواست دی چې خپل دا کسان په خپلو دعاګانو کې چېرته هیر نه کوي وصل علیهم دې ته به دعا کوئ او ان صلاتک سکن لهم چې تا ته څوک دعا کوي ته به څومره خوشحاله شي نو د ټولو نه غټه دعا د چا ده د ملایکو ده د پیغمبر نه پس په تاسو خبر یې هر سهار چې نور راخیږي نو ملکانې دوه فرشتې ورسره راخیږي یوه څه وایي اللهم اعطي منفقا خلفا خدای پاکه چې چا ورکړي ده الله په لار کې هغه له نور ورکړي چې څوک نه ورکوي وي مړه زه خو ته اخلاص شوم وایي زه ته په دې بړه لار راووتم نو د فرشتې په خیرې کې دی هغه څه وایي اللهم اعطي ممسکا تلفا خدای پاکه دغه مال ولا برباد کړي وی څنګه یې بربادوي وی مال ښه شی دی خو چې وبال ورسره نه وي وی وبال څه ته وایي وی وبال دې ته وایي چې یا به د ښځه ناجوړه شي یا به بدکرداره شي نو دې سره بیا څه کوې یا به د اولاد بیماري یا به بدکرداره نشیان به نو هغه ټولې پیسې به په انډر پلی کې ستا نه ولګي وی څه چل دی وی زوی انډر پلی کړی وی زه ته نوم خبر نو 70 لاک او 80 لاک په هغې کې ولګي یا به په هیپاټایټس سی راشي وی به چې دلته علاج نه کېږي شفا ته یې بوځه شفا والا وایي چې د 70 لاک نه بغیر د اپریشن نه کېږي بیا د اپریشن نه پس اکثر مړ شي نو وہی دی تو ابال ہوئی نو اگر آپ اپنے ابال سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں د مال نه د ابال نه ځان بچې نو پکاره چې ته په دوا کې او صحیح ازاري نه نو الو په دوا کې چې د چاپکور کې دغه چې دی چولا د چاپکور انغره ستا د پیسو د وجې نه ګرمي د چا یتیم بچې ستا د وجې نه سکول ته ځي راځي د چا کونډه د هغې رزق ستا د وجې نه چلیږي نو بیا به هغه تا ته دعا کوي نو یو د ملایکو په دعا کې دی وجه نه الله تعالی په سورت بقره کې ځای سره ویلي وانفقوا خیرا لانفسکم پیسې لګوئ تاسو د پاره غوره ده ځان سره به ښه کوئ لکه هغې سړي چې 40 لاک لګولی وي 4 لاک یې 4 کروړ یې لګولی وي نو 40 کروړ ورته میلاو شوې نو هلته الله څه وایي وانفقوا خیرا لانفسکم چې نه لګئ نو د شوم بشي نو ومن یوقع شح نفسه فاولئک هم المفلحون که ګټه غواړې نو شوم بنئ شوم چې دی دا د خلق هم بدي شي او د خالق هم بدي شي وی د خالق ولې بدي شي وی ان الله غنی حمید خدای ستایلی شوی دی نو خراب صفتونو والا خلق یې خوښ نه نو چې ستا ته په دې مشهور چې پلانې هر څه کوي خو چنده نه ورکوي پلانې هر څه کوي خو زکات نه ورکوي نو ته خو بدنام شه چې بدنام شه دا د الله بدي شي نو بیا ورته وایي چې ګوره تاسو چې کوئ که نه وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه ځان په خپله مه تباه کوئ که ځان د تباهۍ نه بچ کوئ نو انفاق طرف ته لاړ شئ ځکه هغه اوبال ته تیار ولاړ دی او اوبال چې دی یا به دې بچي ناجوړه کېږي او یا به دې بچي بدکرداره کېږي د دې نه به ځان بچ کوو که نه او د الله نه به غواړې که نه او پیپر هم دوه دي پیپر ای به هم پاس کوو او پیپر بی به هم پاس کوو انشاءالله چې د اختر ورځې او بیا موږ ته الله د طرف نه راشي چې مغفورا لکم زه تاسو ما بخلي یې او بیا تا ته وایي چې یېرېږه ما وما انفقتم من شیء فهو یخلفه تاسو چې کوم شی ورکوئ نو زه به درله د هغې په بدل کې نورې درکوم فهو یخلفه د دې متبادل د دې الټرنیټ بدله زه درکم
دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفو طریقو باندې ما ته پوه کړی وو چې تاسو خرچه کوئ نو وی چې لکه زه به خرچه کوم خو زما سره سشته نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلف انداز کې ما ته پوه کړی یو خبره راته دا کړې وه چې ګوره فتقوا النار ولو بشق تمرة لږ ورکې خو چې د اور نه پې بچ شئ د اور نه د بچاو دپاره واحد ضد دغه چې دی شی چې دی هغه څه شی دی هغه صدقه ورکول دی او ته وایې زه مالدار نه یم نو یو کجوره به ورکې او بیا دویم نمبر ورته څه وایي چې ته داسې چلو کا چې که ستا پیسې ورکې نه نو ستا سره چې کوم مال دی د درې لارې دي د دې نه تېښته نشته په دې دریو کې به یوه وي او دا دې ځان ته وګورئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الفاظ ته وګورئ تا له خدای پیسې درکړي ته څه کوې وایي زه به په سواړۍ کې تیکې خورم وایي نه وایي زه خو ځمه کباب وله وایي چېرته ځې وایي د کاټلنګ نه هغه ځای دی او شنکر ورته وایي د هغې کباب ډېر ښه بیا ته په موټر سایکل به ځې بیا به اکسیډنټ وکړې بیا به وایي چې ولې مړ شو وایي ځکه مړ شو شنکر ته کباب ولتلی و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته چې ستا سره پیسې دي نو دا چې ته خورې که نه ته خبرې ما اکلا فافنا ته چې وخورې نو د دې نه به څه جوړ شي هغه شی به جوړ شي چې د هغې نوم موږ دلته نشو اخیستی ما اکلا فافنا نو کوم شی چې ټول نه لکه دا دغه دی دا ما سره دوه بوتلې دي تاسو میلمنو ته مو ګورئ ما ته وویل چې بوتل تنفي کوي دې بوتل ته ګورئ دا اوبه په دې بوتل کې دي دا اوبه چې دې بوتل نه زه دې بوتل ته راواچوم دا نه خرابېږي دا ولې دا یو لوښی دی دا بل دی خو که دا اوبه ما دې بوتل ته واچولې دا خېټه چې ده دا دومره خرابې شي چې دا الټی کوي دا صحیح بیا تاسو راته ووایئ ترخې نه اکو دستونه یې نو بیا به صحیح څښابوی به یې نه د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې بدترین لوښی چې دی هغه دا دی کم لوښي چې ډکېږي په ډوک په ډکېدو کې بدترین لوښی دا دی دې وجې نه رسول الله ویلي چې که ته پیسې په دې لګې چې ته یې خورې نو ما اکله فافنا وی زه خورم ډېر نه زه پې ښه سوټ الم نو زما یو بلوز د 2 لکو روپو دی او زما ګړۍ چې ده هغه د 10 لکو روپو ده او زمونږ گاډی چې دی هغه د 1.5 کروړ باندې ما به یو ګاډی ولید مې دا په 60 لک شوی وی نه 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 دا په 1.5 کروړ دی نو رسول الله څه وایي وما لبسا فابلا دا چې ته څه شی واغوندې نو زوړ شي دې ته سیکنډ هینډ وایي دا بیا په دغه کې خرڅېږي وایي دا په کباړ کې اخیستی نو کباړ به ترې جوړ کړې نو دوه لارې خو یې دله کنډیم کړې نمبر 1 خوراک نو خوراک به څه شي دا به تباه شي نمبر 2 اغوستل به څه شي دا به زاړه شي نو نمبر 3 پیدا وکړئ او اعطا چا چې د الله دپاره ورکړل فقتنا د ځان لی جمع کړل ځان لی سټور کړل نو ځای چې ځان لی سټور کړو چې سټور یې کړي نو کوم ځای باندې په کار راځي وایي د قیامت په ورځ باندې به هلته کې سوری نه نو چې سوری نه نو ته خبرې کل امرئ فی ظل صدقته حتی یغزا بین الناس د قیامت په ورځ چې څوک پورې فیصله نه شي وي نو که تا صدقه ورکړي دا به چترۍ یي په تا به یې سوری کړی او ته خبرې هغه شی ورکه چې هغه ته خدای له ورکول غواړې ځکه ته چې غریب سړي له یو شی ورکې دا د غریب سړي لاس ته وروستو رسي اول د الله لاس ته رسي نو د حدیثو الفاظو ته ګورئ چې کوم سړی چې یو څه شی ورکوي نو ما مد عبد یدعو بصدقة بنده چې د خپل لاس نه څه شی رالي او د بل په لاس کې ږدي ما مد عبد یدعو بصدقة الا القیت فی ید الله قبل ان تقع فی ید السائل دا سوالګری چې اخلي د دې نه مخکې د خدای لاس ته ځي چې کله ستا په ذهن کې دی چې د خدای لاس ته ځي نو بیا به ښه شی ورکړې وایي که ته وایي چې زه غریب یم نو رسول الله نه چا تپوس وکړو چې ښه صدقه د چا ده نو هغه وی جهد المقل هغه سړی چې دیاړي کوي او 100 روپۍ ورځي او 100 روپۍ دیاړي کوي اته 15 روپۍ ورکړي هغه ډېرې قیمتي دي د هغې سړي نه چې د هغه 1 لک روپۍ مدني او هغه 10,000 روپۍ ورکړي دیو جن د صدقې نه به ځان نه محرومه کوو که یو سړی غریبي نو هغه چې وایي بشق تمرتن کو یو کجوره نشي ورکولی یو خس به ورکړي چې هر سړی کنټریبیوشن دومره وکړي چې هغه د لیست نه ونه وځي نو که یو سړی غریبي نو هغه ته څه وایي جهد المقل او کم غریب سړي چې کجوري راوړې وي او د شرم نه راوړې نه شوې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې رایوړه دلته هغه یې بېګا مې د یهودي نوکري کړې ده او ما به اوبه ډکولې او د هر دغه بوکې په بدل کې به یې کجوره راکوله دا مې جمع کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې دا د ټول ډیري د پاسه وغوړوئ ځکه دا ډېر برکتي دي
زمونږ دوه پیپرې دي، یو پیپر جانی دی یو مالی دی. مالی پیپر د اوس نه شروع دی، جانی پیپر به په روژه کې شروع کیږي. مالی او جانی دی الله موږ له توفیق راکړي چې دواړه پاس کړو. چې دواړه پاس کړو پیپر اے او پیپر بی، نو انشاءالله د اختر په ورځ باندې به موږ ته مبارکي میلاو شي چې قومو پاسئ مغفورا لکم، خدای بخلي یې، خدای دې مالا تاسو له په دې عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.